احادیث مبارکو کې راځي دومره به کینې لکه یو ځل چې سړی څاروی اولشي او دا بیا دوباره دا پی را پریدي لږه وقفه د 2 ځلو لشلو په منځ کې دقومره وقفه به د بیمار سره کینې ګوره ډېر به نه کینې نو مونږ چې لاړ شو ګینټه او 2 ګینټې هلته بیمار ته تکلیف وي د کور خاوندانو ته تکلیف یې مونږ ورته قیسې شروع کړي دا د سنتو خلاف ده دا خو تا ښه بیمار له تکلیف ورکو دومره ټیم به کینې چې یو ځل سړی څاروی اولشي او په 2م ځل یې لشي دا لږه وقفه یې پکې د دواړو جهانو سردار ورسره کېناست علماو لیکلي دي وی عبدالله ابن مبارک بیمارو د امام بخاری رحمت الله علیه استاذ دی بیمار شوی و نو خلق به تپوس لراته نو یو کس تپوس لراغی اوس ډیر ټیم ورسره کېناست نو دی ستړی کو لګو نو دته وی حضرت څه تکلیف خو درته نشتی که نه نو عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه ورته وایي وی د خلقو د عیادت ستړی کړی م لږ نو مطلب دا تا را سره ناسته لږه اوږده وکړه تا ستړی کړی م نو که تا پرېښودم نو لکه روغ یم بیا نو دی ورته وی زه پاسم چې دا دروازه بنده کم چې خلق نه راځي چې نه دې ستړی کړي اوس عبدالله ابن مبارک خو د ده نه ستړی دی او دې پسې لا دروازه بنده کي عبدالله ابن مبارک دا خبره تسلی ساتئ چې علما هوښیار خلق دا قمقل ناپوه خلق نه ګوره هغه ټیم کې ورته هم نه وایي چې ستا نه ستړی ما ورته وایي چې دا دروازه بندی نو د بار د طرفه یې بنده که اسې نه چې د دندې طرفه یې بنده کړي مطلب یې دا و چې د بار د طرفه یې بنده کړي خو خلاص په شمتې او که د دندې طرفه یې بنده کړه خو بیا خو هړو د پاسېدو امکان یې نشتی نو دومره به بیمار نه ستړی کوي چې هغه تا ته ووایي چې ما ته تکلیف دی د خلقو د عیادت نه نو دا د احادیثو نه خلاف ده بیا چې بیمار سره کینی نو څه به وایي دا زمونږ او ستاسو کمی ده پکار ده چې دا مونږ په طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کینی نو څه به ورته وایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابي بیمار و سعد نومې و د دواړو جهانو سردار ول خواله لاړ چې ورته کېناستو وی اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا یا الله دې سعد ته شفا ورکړي نو ته چې عربی کې دعا نشي ویلی نو داسې وایي یا الله دې بیمار ته شفا ورکړي یا الله دې بیمار ته شفا ورکړي یا الله دې بیمار ته شفا ورکړي دا مسنونه دعا ده یو بل بیمارو د دواړو جهانو سردار وله لاړ نو هغه ته وی مخه پکېږه الله دې ګناهونه بریږي نو دا دعا ورته وکړه ګوره 2 قسمه دعاګانې وکړلې یوه تسلی شوله او یوه دعا شوله نو پته ولګېدله چې بیمار له لاړ شي نو یو به تسلی ورکوي یو به ورته دعا کوي وایي مخه پکېږه ګناهونه به دې الله ریږي الله به صحت درکړي الله به دې روغ کړي الله به دې مرتبه اوچتوي مخه پکېږه بیا وایي یا الله ده ته شفا ورکړي مونږ څه وایو تاسو لیدي دي چې لاړ شي ورله که نه ورته وایي ستا څه بیماري ده هغه ورته وایي زما خو جي کینسر دی یاره د دې نه خواړو څوک ښه کېږي نه هغې بیمار ته ووایي دا نبی علیه السلام وایي تسلي وله ورکه دی ورته وایي د دې نه خواړو څوک ښه کېږي نه بیا ورته وایي د کم ډاکټر نه علاج کوي د پلان کې نه یاره هغه نه خو چې چا علاج کړی نو مړه دي نو د هغې بیمار خړه پرې باسي نو واپس راشي دا مونږ ته سنت طریقه نه ده معلومه د دواړو جهانو سردار د سنتو نه لرې یو د دین محمدي نه لرې یو که نه وایي مخه پکېږه یا به دې الله ګناه ریږي اخیر دی که ګناهونه دې نه ته نیکې نو الله به دې مرتبه اوچتوي او الله به صحت درکړي مخه پکېږه او بیا ورته دعا وکړه یا الله ده ته شفا ورکړي دا اسانه دعا نه ده یا الله ده ته شفا ورکړي یا الله ده ته شفا ورکړي د دواړو جهانو سردار چې سر ته کېناستو نو دا الک خو یهودي دی ګوره د نبی علیه السلام شفقت د دې نه معلومیږي د دواړو جهانو سردار ورته وایي اسلم الکه اسلام نه راوړي اسلم اسلام نه راوړي
وی فنظر الی ابیه ناغه خپل پلار ته وکتل پلار یې ناسو چې یاره ایمان راوړم که را نه وړمه پلار یې ورته ډېره قیمتي خبره وکړله په دغه ټیم کې وی اتوی ابوالقاسم بچیا دا ابوالقاسم نه دی دا ډېره قیمتي خبره کوي بچیا وی منه دا خبره ډېره وزنداره ده جو ماشوم وی اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله دواړو جهانو سردار بار ته راووتو آلته الک وفات شو د دواړو جهانو سردار دعا وکړله وی الحمدلله الذي انقذه من النار ټول تعریفونه هغې ذات لدي چې هغه نن یو ذات د اور نه بچ کو ما نه دی بچ کړی مونږ وایو زه لاړم کلمه مې ورته وي یو کس مې د اور